الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد السماء الفاخر لذلك الله جل جلاله عما نواله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټکی پر ټکی نقطه پر نقطه بر معجزه د هغه حالات ښکاره کول صرف د مینې د محبت لپاره. تفصیلا واقعا موږ په نورو جمعو کې سره تېر کړل. نن به دا حالات بیان کړو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې پیدا شو، بیا چې کوچنی پیدا شي بیا څوک سنت کو دا سنت چاک، او کوچنی چې پیدا شي دا د سر مردار ویښتان یې درېیمه سلنه مچ خوري دا سر چاک صفا. کوچنی چې پیدا شي بیا یې موږ ټول په دومره په اوله په دومره په درېیمه شپو کې دننه نن ورباندې کښېږدو غسل ورکړو صفا کپړې واغوم دا چاو او چې دی پیدا شو الله جل جلاله څومره خوشحاله او څومره د مځکې خوشحالي پیدا کړې. اول څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدا کېږي دا هم میاسه دا لومړی خور میاسه. اکثر علماء کرام اکثر مفسرین په دې خبره په اتفاق دي چې د لومړی خور د اتمې شپې په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی. د لومړی خور په اتمه شپه په ورځ کې پیدا شو او د لومړی خور په 12مه باندې د دنیا رخصت شوی. ټول علماء کرام په دا خبره متفق. اوس چې څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدا کېدی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مور په خپله خونه کې یوازې وه. بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مور وایي امینه رضی الله تعالی عنها وایي ماښام زما دردونه زیات شول، دومره دردونه زیات شول چې زما له نسل څخه زما له غیږې څخه زما له غوزۍ څخه یو رڼا پورته شو د اسمان پر خوا باندې ولاړه، وله اسمانه څخه یو بله غټه رڼا راغله. په دې رڼا کې څلور ښځې که درې ښځې راغلې، درې ښځې راغلې. یوه بیبي مریم چې د عیسی علیه الصلاة والسلام ده، یوه بیبي حوا چې زموږ د ټولو د انسانانو مور ده، آدم علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات کور والا، یوه د فرعون کور والا، مسلمانه والا، مؤمنه والا. دا درې شي علما سوچ وکړي چې دا به د پلانکي کور د عبدالمناف دا د هغه د کور لوڼې پېژنه سړی خپل حدیث پنځه څلور لوڼې ده چې ما ته نږدې راغلې ول چې ما ورته وکتل دا ښځې ناولنګه ولې او په ډېر ښایسته لباس کوي
او دومره حسندار او دومره ښایسته ولې چې ما په خپل ژوند کې داسې ښځې نه دي لیدلې او ما ته ویلې چې ای شي دومره بختور یې نن الله جل جلاله هغه انسان چې خدای پاک په خپل ورته باندې درود وایي چې موږ الله جل جلاله انسان له روی پیدا کړی هغه نور چې د حضرت عبدالله د پیغمبر علیه السلام د پلار په تندي کې و بیا الله تعالی ستا و تندي ته راوستلی دا به ستا د تندي د پورت شي لا بس نسل له نسبه پیدا شي راوبځي دنیا ته به راسي نن د هغه شپه پره ده دغه کښنۍ به الله تعالی دنیا ته راوړي بیا وایي لږ غړی بعد یو بله رڼا جوړه شوه په اسمان کې انسانان دي په لاس کې لوی جامونه لوی پتنوسونه لوی چې له مشکو له عنبرو له ګلانو له قسم شیانو څخه ډک دي دا په انتظار ولاړ دا په لارې کې په انتظار ولاړ بل رڼا مې ولید سره پټاو سره الله جل جلاله ماته له مکې مکرمې څخه د شام ځمکه راښکاره کړه د شام ځمکه راښکاره کړه د شام منارې راښکاره کړې زه حیران پاتې وم چې دا څه معجزه ده دا څه نقلات دومره ویره راته راغله دومره مې دردونه زیات شول والله اسمانه زه خو یو بل غټ مرغه راغلی زما په مخ ته کښېنست چې مرغه د مځکې پر سر پښې کښېږدلې زما له نس زه په درد ختم شي جګه جوړه ښځه جوړه شوه ورسې جوړه شوم زما له نس څخه زما له غوزې څخه یو بل نور والوته اسمان خواته ولاړ لاړې دا د اسمان خواته لاړې درې کسان ول درې فرشتې ولې درې ملایکې ولې یو په لاس کې د ورېښمو کپړه وه تکه سپینه د بل په لاس کې اوبه ولې د بل په لاس کې یو قسم خوشبوداره عنبر ورته وایي قطمیر ورته وایي ډېر شیان ورته وایي دغه ولې دغو درو کسانو رانو زما له غېږې پیغمبر علیه السلام واسې لاړ والسلام یو اعلان وسولې د مځکې پر سر باندې په جنتو کې په اسمانو کې په مځکو کې ټول انسو جن نباتات شجرات اعلان وسولې اعلان وسولې د روح زمین پر سر ژوند کول والا په روح زمین روح باندې ژوند کول والا بغرهم کسمال غرونم کسمال ځنګلونم کسمال په هوا کې څومره مرغان دي په اسمان کې څومره ملایکې او فرشتې دي په مځکه کې دننه څومره انسانان څومره قسم مخلوقات دي وهر یوه ته جلا دا آواز ورسېد چې روح زمین باندې ژوند کول والا په دنیا کې ژوند کول والا نن الله جل جلاله هغه انسان لا عالم خلوت څخه عالم صورت ته بدل کړ یعنی له هغه دنیا څخه به دغه دنیا ته راوستي هغه انسان چې له کوم انسان له روی ته پیدا دی ولداسې ولې چې پیغمبر علیه السلام پیدا امینه رضی الله تعالی عنها فرمایي د پیغمبر اسلام نور مبارک و پیغمبر علیه السلام چې څه کوم پیدا شول چې فرشتو یوړې بیرته راوړل زرانې زما په غوږي کې کښېږدلې وما ته وویل چې دا کښنۍ به درې شپې قدر وه چاته به نور ښکاره کوي چاته به حال نه وایي پیغمبر علیه السلام خو دا یو معجزې غیر عقلي خبره د پیغمبر علیه السلام پیدایښت معمولي خبره نه پیغمبر علیه السلام په دغه حال کې په دغه کښنیو کې د ونو په غېږ کې دا الله ته یو سجده ولګوله له سجدې ویله بعد د خولې اواز ووتې چې لا اله الا الله انا محمد رسول الله ناسته لایق د عبادت ما سوى د یو جل جلاله ذات زه چې یم محمد یم د جل جلاله د الله تعالی او رسول پیغمبر دنیا ذکر وکړه عبدالمطلب د پیغمبر علیه السلام لیکلي په دا شپه باندې دی وایي دا اواز ما واورېدل ما اواز واورېدی و ما ته اواز راغلی و ما په غوږ کې راغلی په اواز ما ته راغلی ویل چې انسانانو کې انسانانو الله جل جلاله چې له کوم چا له وجه څخه پیدا کړي چې هغه ذات یا هغه انسان له عالم خلوت څخه عالم صورت ته نه راغلی ده ویلې ول زه
څه ټیم راویستلم ما چې وکتل زما د خونې چت یو روان او د مکه مکرمه چې د باندې راووتلم بیت الله شریف ښورېدله زنګېدله د صفا مروه غونډۍ زنګېدلې ښورېدلې ټوله مځکه په لړزا په ښورېدا باندې وه چې څه ټیم په کومه شپه دی کې داخلی په دغه شپه باندې پارس هلته د لویو عیسایانو د پخوا د یهودیانو یو غټه بتخانه وه ټوله بتان لات منات عزا 12 چته غټ بلډینګ په ټوله زمانه کې اول بلډینګ نه هغه د پارس ښوري چې 12 چته د پارس د بلډینګ د جوړېدلو تقریبا 240 کاله شوي علماء مفسرین لیکي دا راونډېده دا مړه بتان راونډېدل اور اتش ګدا دا مړ سوري ځکه په لړزا سره خوشحاله سره ابادیان راغله ترکي راغله هغه دښتې لکه نن سبا چې موږ په سترګو ولرل څو شپې پرس پسې چې باران وسوري چې کومه درخته میوه وکړه په خپل وخت کې هغه شپې ته یا ځینې شپې ول هغه دوباره بېرته پاڼې ورته دوباره نور ګلان وایي دا کوم میوې د درخته وخت تېرولی هغه بېرته خپل ځان آباده کړي بېرته ځان برابر کړي چې څه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو داسې نو عبدالمطلب ویلې ول ما چې دا سوچ ویلې چې زه د خپل زوی کور وګورم د عبدالله کور نو د عبدالله کور خواته را روان شو چې راغلم د عبدالله د کور پر چتو پر سر باندې لوی مرغان ګرځي او یو سپینه رڼا تر پورته کېږي چې زه ورغلم دروازې ته ما ورغږ کړي چې ما امینې پر کور یې وي وایي هو یم ویښې که ویده یې وایي ویښې اجازه راکړه چې درته م وایي راځه راغلی وایي دا وړاندې او ستا په تندي کې چې کوم نور ولې چې زما له تندي څخه دا زما د زوی تندي ته لاړې بیا زما د زوی له تندي څخه ستا تندي ته لاړې هغه نن ستا په تندي کې هغه نور نه ښکاره کېږي ده ورته وویل د پیغمبر علیه السلام ورونه مبارک ورته ویلې چې نن هغه ذات هغه نور هغه الله تعالی پیدا کړي د مځکې پر سر باندې وزن کړي نبي علیه السلام دی خوشحاله کړ مطلب خوشحاله ما ته دستي په دستي راښکاره کړه زه یې ګورم دا څنګه هلک دا څنګه ښایسته هلک دی زه ګورم د دغو باره کې تورات خبرې کړې څه ټیم مې ورته ویلې چې ما له څه پرېښتې راغلې هغه وویلې چې دغه هلک به دروس په قدر و چاته نور ښکاره کوي د خشکو پخوانی سړی تورې راوایستله چې کوم چاته منع کړی زما له مسیله لیدلو څخه راواخېزه خپل مسۍ ګورم بیا مې ورته ویل چې هغه په اخونه کې پروت دی له ما یې راپورته په اخونه کې پروت دی په ویشمه کپړه کې پېچلی ورڅه ویې ګوره عبدالمطلب وایي زه څه دي نو خونې خواته روان شوم او یو لوی ناصافه بنده د یو خونې څخه راووت او ما ته یې داسې تر غاړې ونیوله چې خبردار کړې دا خبره په کلي کې خورا کړه یا خبردار یو قدم مې مخته وواسته به خیر نه عبدالمطلب وایي زما اوه شپې دا زه به بنده ورغېدلی نه سره تر خولې مې آر وتې چې زما نصیب پیدا شوی دومره وتپېدې تر لاسه پوره وړلې بېرته شاته راوړلې شاته کړه بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څنګه فرشتو اسمان ته یوړی بعضې علما کرام فرمایي چې دا قدرتي الله تعالی سنت کړی دی بعضې علما کرام فرمایي چې دا فرشتو سنت جمهور خبره ښه خبره دا ده چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام قدرتي سنت کړی پیدا کړی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سر مبارک ویښتان دا حلال و دا خیل نه ضرورت نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سر مبارک د هغه فرشتو چې کوم اوبه راخوڅولې هغه غسلونه تر صفا او نوم ټول علما کرام په دې متفق دي چې نوم یې اصل مشهور نوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام محمد صلی الله علیه وسلم ټول څلور نومونه نور علما کرام ذکر کوي وایي محمد احمد حاشر عاقب ماحي دغه پنځه نومونه ذکر کوي اوس چې انسان دا وایي چې زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت ده د اولاد د پیدا کېدلو څخه راونیسي د واده د ژوند کولو څخه راونیسي هره طریقه الله جل جلاله په فضل سره
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه برکت دا په کتاب کې یو ټکی یو نقطه دا جلا لیکل شوی و چې انسان د خپل د اولاد نومونه پنځه اولادونه پنځه سره دا نومونه ورباندې کېږي چې محمد احمد عاقب محمد حاشر ماحل او لوڼې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زویان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نسیان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خامخا به داسې نوم اولاد باندې کېږي چې هغه نوم یا د یهودیانو وي یا د کفارو وي یا د یو لوټ یو ډبره یو غره یو کلي کې محتاج نوم وي. محترمو دوستان حاصل د خبرو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت دا په ډېرو کتابو کې راغلی او نن سبا هر انسان خط ویلی شي اردو ویلی شي پښتو خط ویلی شي انګلیش ویلی شي په هر ژبه کې څه غواړي دا سیرت پیدا کېږي باید چې هر انسان دا کتاب واخلي سیرت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واخلي مطالعه کم از کم په ورځ کې 10 منټه ورته وګورې ته به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نقطو سیرت ورته خبر دا دومره غټه واقعه د ولادت دا دومره غټه واقعه د ما مدثر سره بیان. محترم دوستان الله جل جلاله دې وصف محشر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت کې راکړي او پاک بندگان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر مخ شرمېدلې من نه دروي چې پاک فرشتې ورته وایي ستا امتي وو دردا چم کول دا ستا امتي وو ستا دعوه یې کوله دردا چم کول. الله تعالی مونږ نیک صالح ژوند ټول امت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نصیب دعا ولله الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قد نستغفرك صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.